السلام علیکم مینوالو، امید لرم چې تاسو به ټول جوړ به وئ. خینا د یاد دپاره د خپل خاوند نه 1,57 لک روپۍ تښتولې دي او د دکې دپاره چې په دې باندې به مې ما او اشنا ډېره ښایسته زندګي تېره کړه، خو په اخر دغه شانتې داسې په سو شول چې خینا توبې ایستلې او بل اشنا ته یې ویلې زما خاوند نه د پیسو چې په هر ځای کې وي غم وکړه. نو مینوالو تاسو غواړئ چې پوه شو نو زموږ دا ویډیو د ساعت تر اخره پورې ګوره چې تاسو ته پوره معلومات در ورسیږي. د دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا یادګي وکړم، تاسو کو چارې زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوي وئ، چینل هم نوي سبسکرایب کړئ، مهرباني وکړئ تاسو زموږ دا سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې سره د ټلې نشان ووهئ چې ښایي یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي. مینوالو دا واقعه په پنجاب ګوجرواړه کې مخې ته راغلې ده چې خینا جینۍ د اقبال خلک ښځه ده او د اقبال خلک سره د یاد دپاره کور کې جنګ جګړې کولې او دغه شانتې جنګ جګړې مخې ته راغلې، خو د خاوند چې کمې پیسې وي نو خینا سره ټولې په لاس باندې وي. نو خینا د ډېر وخت نه دغه فیصل خلک سره په موبایل باندې ګپ شپ و چې فیصل خلک د کوټې اوسېدونکی و. خینا ځان پسې په لاهور ګوجرواړ ته ځان پسې راوغوښتلو او ورته وویلې چې دلته کې په دې ټاون کې ځان نه یو کمره نیسم او دویمه به دلته کې ښه ښایسته زندګي کوو. نو فیصل خلک هم ورسره دغه شانتې ومنل، خو اخر د خینا خاوند ته پته ولګېده او فیصل جینۍ راوچته کړله، ځان سره یې کوټې ته بوتلله. هلته میاشت نیمه د یاد دوست په کور کې تېره کړله، خپل کور ته یې د دکې دپاره نه بوتله چې خپله هم 2 بچي او ښځه او مور او پلار به ورته غوسه کېدل او که چېرې دا ښځه یې بوتلې وه نو هغه شته ښځه هم ترې طلاق ترېنه اخیستلو، نه به وله هغه په ګوتو ورغلی وي او نه به ورته دا په ګوتو باندې ورغلی وي. خو بیا یې اخره کې خیبر پښتونخوا پېښور ته یې راوست. خینا ډېر زیاته سخته یا سره تنګه شوله، نو د هغې نه بعد بیا خپل خاوند ته ټلیفون وکړلو او غواړم چې زه تا سره یو ځای شم او زه دغه شانتې فیصل خلک اغوا کړم، یعنې تښتولی یم او زما نه پرېږدي او زه څنګه زه خو ښځه ذات سره یم او زه څنګه و د دې نه ځان څنګه خلاص کړم. نو خاوند اقبال هر یو شی هر څه یې راواخېسته، د موبایل نمبر یې پولیسو ته یې ورکړ چې په دې نمبر باندې ما ته خپلې ښځې ټلیفون کړی و، تاسو د دې معلومات وکړه چې ښځه کوم ځای کې ده. نو عزتمنو پولیسو چې ټول معلومات وکړو، ښځه په خیبر پښتونخوا په پېښور کې وه، ښځه بیا پولیسو بوتله او پنجاب ته او فیصل خلک یې ورسره ونیوه، اوس دواړه یعنې په جیل کې دي او دغه انټرویو راغلی وه تاسو سره موږ شریکه کړه. خو عزتمنو الله تعالی دې د داسې ښځې نه نوم مسلمان وساتي چې ځان هم وشرموي او خپل خاندان هم وشرموي او خاوند هم ځان سره وشرموي. عزتمنو چې دې ښځې له دې کومه سزا ورکړل شي، زموږ د سره نننۍ معلومات ته د دې ځای پورې د نوي معلومات دپاره د سره زموږ سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلې نشان ووهئ چې ښایي یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي.